ډیره یو ناشنا وظیفه ده، ډیره یو ناشنا وظیفه ده. دا وظیفه چې تاسو وکئ زما د الله په ذات قسم وي چې الله به دې زړه ته دومره سکون میلاو کړي کنه چې چرته په ژوند کې به تا ته داسې سکون نه میلاو شوی. ډیره یو مختصره وظیفه مې تیاره کړې ده، الحمدلله خپله مې وکړه، زړه ته مې الله سکون میلاو کو او زما په زړه کې چې څومره شیطانی وسایس پر راتلل الحمدلله هغه زما مکمل ختم شو. زه چې کوم د ډیپریشن مریض شوی وم هغه مثلا الله جل شانه زما حل کړله الحمدلله. زړه ته مې یو سکون میلاو دی، زه ډیر د الله نه خوشاله یم. دا ډیره یو مجربه وظیفه ده او زړه مې غواړي چې تاسو سره هم شیر کم. نو تاسو سره زما زړه غوښتل چې دا وظیفه زه تاسو سره شیر کم، ان شاء الله دا به تاسو په خپله باندې هم کوئ، په خپله به پې هم عمل کوئ او نورو سره به هم لازمي شیر کوئ. هغه وظیفه کم یوه ده؟ نو ډیره یو مختصره وظیفه دی، روحاني علاج دی ښه د زړه د استقامت د سکون او د استقامت. چې تاسو به چرته دوکه نشئ، تاسو ته به نقصان چرته میلاو نشي، تاسو به چرته په مشکلاتو کې ګیر نشئ که دا وظیفه هم کوله. اول نمبر به تاسو د سحر د مونځ نه بعد یا داسې په تنهایۍ کې به 3 پیرې سوره فاتحه وي، خو د زړه نه به وي الحمد نواله د ولد والین امینه پورې. دا به د زړه نه وي ښه بیخي چې د زړه هغه لوښی دې ورته مکمل صفا کړی وي. دویم دا تاسو به 100 پیره یعنی 100 مرتبه استغفر الله، خو دا به هم د زړه نه وي، داسې د زړه نه به وي او خپله ګناه او خپل هر څه به رامخې ته کې او الله ته به داسې آواز غونته کې استغفر الله استغفر الله. نو 100 مرتبه به دا وي او بیا به 2 منټه چې کم دی داسې غلې ناسې مراقبه به کې په خپلو ګناهونو، په خپل کردار او په خپله زندګۍ به سوچ وکړي او ځان له به دعا د زړه نه وغواړي. او کوم په زړه کې چې د څه وي مطلب که ستا په زړه کې هر قسم وسوسې وي یا ستا مشکلات وي تکلیفونه وي چې په زړه کې د څه هغه ټول به الله ته صفا صفا بیان کړي. وی یا الله زما په زړه کې دا خیره دی دا رانه لر کا، زما دا مسله ده دا رانه ختمه کا. او بیا روزانه به تاسو صرف یو آیات د قرآن مجید که آسان آیات ګورئ لکه مطلب الله جل شانه قرآن کې فرمای لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه امیده کیږئ مو. دا آیات مو وی د دې ترجمه څه ده؟ دا ترجمه ده الله قرآن کې فرمای زما د رحمت نه تاسو نه امیده کیږئ مو. داسې یو آیات پراله هر ورځ او هغه به خو د زړه د سکون او داسې زړه ته به متوجه کی، خپل ځان به الله ته متوجه کی. او دا یو آیات په وې دا غي نه بعد چې کله تاسو اوده کیږئ نو تاسو به د اوده کېدو نه مخکې مطلب په شپه کې چې کله اوده کیږئ 11 پیره به درود ابراهیمي یعنی درود شریف چې هر یو تاسو ته درځي، آسان درود شریف په ګران غټ هر څومره هغه ستاسو پورې ده چې کم درود شریف تاسو وایي نو 11 مرتبه به هغه وایي. د هغې نه بعد به 3 پیرې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک، دا به 3 پیرې صرف وایي. او یو پیره به په هفته کې د الله د رضا دپاره چا سره نیکي کوئ، که صدقه ورکوئ یا چا سره اخلاق و مظاهره کوئ، د دې نه علاوه یو خیرخواهي کوئ. دا ستاسو دپاره د ورځې عمل شو. انشاءالله په څو ورځو کې دننه دننه به الله جل شانه ستاسو زړه دومره روښانه کړي. زه درته یقیني یم زما زړه چې کم نن خوشحاله دی کم پرسکونه دی هغه زه نشم ظاهرولی. زما دا جسم زما دا چهره دا به تاسو ته حل وی. الحمدلله زه ډیر د الله نه خوشحاله یم چې دا وظیفه ما وکړله. نو تاسو تم درخواست دی چې د دې وظیفې اهتمام وکړئ.